السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو زه یم عمیر خان. دوستانو دا د ټول نول دا خبره تاسو شیر کړئ، دا یو میسج دی چې ټولو مسلمانانو او په سعودي عرب کې چې څومره ملګري دي چې هغو ته ورسي. دوستانو دا واقع په دمام کې راغلی. د دمام نه تقریبا 100 دی که 150 کیلومتر لرې یو ځای د نعریه ورته وایي چې هغه ټولې شړې دي او مزرې دي وږي. دوستانو د صوابۍ یو ینګ هلک وایي کفیل د دوبیو او دلته یې مزره و خان به سره ول. ما چې پوسټ وکړو ما کسانو ته ټلیفون وکړو، ما تاسو په کوم ځای کې یو وایي مونږ دلته په دمام کې دمام سنټرل هسپتال کې یو. نو هغو ته ما وویل چې دا څه واقع شوی، نو هغو ما ته ټوله قصه بیان کړه چې داسې داسې چل شوی. نو هغو ته ما وویل که څه مالي امدادي څه ترتیبي. نو زه خو ټول نه اول سلوټ پیش کوم خپلو پښتنو وروڼو ته چې په کوم ځای کې دي الله تعالی تاسو ښاد آباد ساتي. په یو ورځ کې دنه پښتنو پیسې را جمع کړی او د هغه د ټیکټ بندوبست او هر څه یې کړي وو. بهرحال چې کله ما ته تپوس وکړو ما دا هلک څنګه وفات شوی، دا خو ینګ هلک و. وایي هلک د اسپتال په ریپورټ کې وایي دا لیکلي د شرطې رپورټ دا دی چې دا هلک د ولږو د تندې نه وفات شوی دی. نو خلک او کفیل وایي د هغه ځای نه تښتېدلی و. نو ملګرو زه په دې ځای کې تاسو دا خبره کوم چې دلته په سعودي عرب کې زموږ څومره ملګري پاتې کېږي په مزرو کې یا لرې لرې داسې ځایونو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، په رابطه کې اوسئ د خپلو ملګرو سره. او دویمه خبر دا چې زه د خپلو پښتنو وروڼو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغو په 2 ورځو کې دنه دغه زموږ د پښتون ورور دپاره مدد مالي تعاون وکړو او د هغه د ټیکټ بندوبست یې وکړو، د هغه هر څه بندوبست یې وکړو. نور هم د هغه والد صاحب چې کوم دی د هغه سره هلته مدد کوي. او زه به انشاءالله په دې پوسټ کې به زه د والد صاحب او یا د هغه د اکاونټ نمبر ورکړم که تاسو هم د هغه هلک سره مدد کول غواړئ نو پلیز که 50 ریالۍ 100 ریالۍ پلیز د هغه هلک سره مدد وکړئ. تاسو الله تعالی دې ستاسو حفاظت وکړي.